د تحصیل مندن په اګاره کلی کې د برهان میډیکل سنټر اند لیبارټری پرانسته شوې د ډاکټر برهان الله د میډیکل سنټر باقاعده پرانسته رحمین شاه کاکا وکړه د افتتاح په موقع خیر الانام استاد نور رحمان کاکا او نور مشران هم موجود وو میډیا سره د خبرو په وخت د سنټر مالک ډاکټر برهان الله وی چې زمون کلی اګاره یو پسمانده کلی دی چرته چې وس پورې سرکاري هسپتال نشته او نه په پرایویټ سطح داسې سنټر یا لیبارټری وا هغوی زیاته کړه چې موږ سٹارټ واغستو او ان شاء الله ډیر زر به دې سنټر ته سپیشلیست ډاکټران ګیناکالوجست او د الټراساوند سره نور سہولیات راوړو په دې موقع خیر الانام استاد او نور رحمان کاکا وی چې دې سنټر سره به زمونږ کلی ته ډیر سہولت ملو شي هغوی زیاته کړه چې زمونږ د کلی خلک د معمولی مرض د فاره ناوګي او کوګات دي چې وخت او پیسې ضایع کیږي دواړو مشران وی چې اوس په زمونږ علاج دلته کیږي او موږ به دې سنټر سره خپل پوره تعاون کوو دلته خو مونږ دغه پروګرام نو د پریکټس څه پروګرام نو یا د نور څه پروګرام نو خو بلکې زمونږ د کلي ته د علاقې ته د لیبارټري ډېر سخت ضرورت و او زمونږ خلک دا چې غریبانان دي او بلخوا ګرمي ده کرایې هم ګرانې دي نو هغوی به د ټسټونو دپاره یا به ناوګۍ ته تلو یا به چې ګندې ډګر ته تلو د هغوی به ډېرې پیسې لګېدې نو زه په خپله نه وم زه افغانستان کې وم ډېر وخت 6 کاله ما هلته تېر کړو اوس چې دې ځل لرالم نو ملګرو دوستانو کلیوالو ټول چې دی نو هغوی به دا غوښتنه کوله چې یاره تاسو دلته کې د لیب کوله وکړئ سنټر کوله وکړئ او سټور کوله وکړئ زموږ چې دی نو ډېر زیات تکلیف دی نو بس مونږ صرف د خدای د رضا او د خدمت لپاره مونږ دا قدم اوچت کړو چې یاره دلته مونږ د خپلو خلکو دپاره د خپل چمګاونډ لپاره د خپلې کلیوالو دپاره د خدمت یو ګام هم اوچت کړو نو دا بس خدای دې پکې برکت واچي او زموږ داسې د خدای پاک چې کنه د خیر کار والي او زموږ ان شاء الله په فیوچر کې دا دغه دی چې ګینې به راولو مونږ سره ځای ډېر پراخه ځای دی را سره او الټراساوند به ان شاء الله دی کې به چې کنه یو ډاکټر به هم ناسي او زموږ ټایمینګ چې دی نو سهار د 9 نه واله تر 12 بجو پورې دی بیا د 3 نه واله تر شپې تر 10 بجو پورې او په دې کې به تقریبا هر ټایم سرویس موجودي نه به د بیلې ټینشني نه به د نور څه ټینشني ان شاء الله هر قسمه ټیسټ او هر قسمه دوايي هر قسمه مرض د علاج به میسر کیږي چې زموږ په د خلکو ته یو ښه سرویس میلاو شي ډاکټر صاحب دا راته ووایئ چې ستاسو سنټر نو یا دا سهولیت دی دی نو خلک په کم ځای ته تلل او د تکلیف سره مخ وکړل نو دی خو زموږ کلی چونکې ډېر زیات غریب دی او ډېر چې دی نو بیکورډ کې راځي نو دی به ناوګۍ ته تللو ډګر ته به تللو یا به کوګا ته تللو نو یو خو کرایه نه یو په 2 باندې ګرانې شولې کرایه نه ډېرې زیاتې شولې بل ورځ به ماته دا ګرمي ده نو د هغې د وجې مونږ دا اقدام اوچت کړو چې یاره مونږ به خیر دا سخت به مونږ برداشت کړو د خپل کلي ته مونږ دا خدمت میسر کړو ډاکټر تاسو په خپل MBBS کړی دې سنټر کې به ناس یې روزانه به ناس یې تاسو وایي چې ګینې مونږ راوړو به ګیناکالوجست پر سره به الټراساوند لیبارټري هم لري او لیبارټري خو فنکشنل ده الټراساوند به راوړي دې نه علاوه سپیشلیست ډاکټرانو ته اجازه شته او جی بالکل مونږ سره ځای شته دی ډېر پراخه ځای دی بره دویم چت کې تقریبا 10 مرلې ځای دی او 5-6 کمرې دي نو مونږ به ګورو مخې ته زموږ کاروبار زموږ دغه مخې ته تو نو مونږ به بالکل ډاکټران هم راولو ګینې به هم راولو او الټراساوند ته هم اراده ده چې انشاءالله 3 میاشتې کې به الټراساوند او د ښځو دپاره به ښه چې کوم دی نو قابله ډاکټر راولو خو وخت سره به مونږ مخې ته روان یو لاله دا راته ووایه تاسو دلته په اګاره کلي کې برهان میډیکل سنټر کولو شو ورسره لیبارټري هم کولو شوه دې سره به تاسو د اګارې خلکو ته څه سهولیات مهیا راشي وایي صاحب دا عمران خان دا ستاسو ډېره مهرباني دا دلته خو زموږ سره دا سهولت جوړ شو چې زموږ په اګاره کې داسې سنټر نه و او نه لیبارټري وه نه دې په وجه به مونږ سره دا دی چې مونږ ته په سهولت دا ملو چې لیبارټري به هم په دې ځای باندې جوړ شي نو ټسټونه به مونږ ته غټ تکلیف و که چېرې فرقه ټیسټ کوونه یا به مونږ ناوګۍ ته تلو یا به کوګا ته تلو نه هغه تکلیف نه زمونږ دا خلک چې دنه دا خلاص وي او انشاءالله چې ډېر په اسانه طریقه باندې به دلته ټیسټ هم کېږي او ډاکټر به هم ناست وي په دې ځای باندې مریض هم ګوري او زموږ خلکو ته به ډېر غټ سهولت جوړ شو دلته سرکاري اسپتال هم نشته نو دا هغه سهولتونه خو په سرکاري اسپتال کې خو دلته چې مونږ ته دا و چې انتهایي ضرورت و نو برهان میډیکل سنټر دا چې کوم دا ډېر ښه وکړلو ډېر مهرباني چې دا زموږ د سهولت دپاره او دا سنټر کولاو کو دا چې ان شاء الله چې
دا به زموږ سره ښه تعاوني او ان شاء الله چې د کلي د خلکو ته ډېر زیات سہولت جوړ شي او ډېر په اسانه طریقه باندې به ټیسټونه هم کیږي د علاج هم په اسانه طریقه سره کیږي چې خپل مریض په اساس باندې سره را رسي او په هغه د شپې کو د ورځې نه دا جدي خاصم د خدمت نران دي تکړه دي او خدای دې خوشاله کړي دي په نیمه شپه باندې ضرورت شي دي چې کم دنه تابعداري او وسودا چې وشونو بس ان شاء الله چې خپه خوشاله باندې او دی بم کوي که خیر ان شاء الله موږ به سره تعاون کوو او زموږ کلی ته خلکو ته په خیر ډېر سہولت راغی. او صاحب دا راته وایي په هغارۍ کې د کور په درشل باندې برهان میډیکل سنټر او لیبارټري کوله وشوه چې دا نو تاسو مریضان کم ځای ته بوتلو او تکلیف درته وکړه. عمران بھائی تاسو ډېر شکریہ. تکلیف جی ولې نو غټه مسله دا ده چې کوګا هسپتال ته چې موږ مریض فرض کو بوتو نو هلته لیبارټري نه وه بیا به موږ ناوګۍ ته تلو او 24 غنټې اویلیبل دلته زموږ سره هېڅ سہولیت نه و نو دا داسې یو سنټر جوړ شو چې دې به انشاءالله 24 غنټې اویلیبل دي د بل څه کار شته نه نو 24 غنټې به دلته ناست او هسې هم دي تکړه دي او نران دي خدمت کوي نو دا به زموږ دپاره د دې کلي دپاره دا د ډېر د فایدې او د یو ډېر سہولت پې زموږ دپاره چې 24 غنټې به دي دستیابي دلته انشاءالله هم به لیبارټري هم به سټوري هر څه به دلته دستیابي زموږ به انشاءالله د کوګا د تلو نه یا د ناوګۍ تلو ډېر به انشاءالله موږ خلاص یو.